پکار ده چې د الله د نبی د حالت انسان بار بار په مجلس کې بیان کړي، ځکه دا زمونږ دین دی او دا زمونږ نبی دی، او زمونږ د ایمان په هغه وخت کې ایمان جوړیږي تر څو پورې د خپل نبی نه پوهه وي. که چېرته دغه نه موږ پوهه نه وو، که څومره دعوې موږ د یو شي ته محبت وکړو نو موږ به دروغجن وو او زمونږ ایمان به د تقوی په طرف باندې روانېږي نه. د سلفو طریقه هم دا و چې به مجلسونه جوړول او د رسول الله حالات به پکې تشریح کول، صحابه او تابعینو به خاص کر چې کله د الله نبی دنیا نه رخصت شو چې دا رقم انسان او د اخلاق او د اعمال و. عائشہ رضی الله عنها دا خبره نقل له وی چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله او د عمر صاحب تذکرہ نه کېږي، د مجلس کې به خیر نه اشاره. عمر صاحب د الله د نبی ملګری دی او د رسول الله تعلیمات غل ور نقل کړی شي دي، نو د حالاتونو تشریح ده، به د رسول الله د حالاتو تشریح ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څنګه فرمایي چې اسلام نه دی مگر عمر او عمر نه دی مگر اسلام. دومره اوچت انسان د دې باره کې مناسب ده چې انسان جدا جدا کتابونه پیدا کړي، لکه شفاء د قاضي عیاض، اسد الغابه، ابن کثیر د البدایه والنهایه په اول کې د رسول الله حالات ذکر کړي دي، او خاص کر نظرۃ النعیمه تفسیری حالات زمونږ د نبی تشریح او تحلیل کړي. زمونږ زوجه د سیرت په لوی ماخذ نظرۃ النعیمه، بلکې مهم کتاب د رسول الله د سیرت لپاره قرآن دی. انسان چې کله د اول نه قرآن تر اخره پورې وګوري نو زموږ د نبی شخصیت به موږ لره معرفي کیږي چې لکه د اساسو نبی ګوره دغه انسان او د کارونو او د اعمالو دا مسله بار بار وایي دغه په کار دي. زموږ د سره په مابین کې فرق هم دی چې د قرآن او سنت سره ډېر تعلق نو د محمد رسول الله تذکرہ به بار بار کوله. زموږ د دنیا سره تعلق دی، اخرت زموږ نه دی یاد وته دی، قرآن زموږ نه دی یاد وته دی، او د رسول الله شخصیت او د حالت زموږ نه دی یاد وته دی چې دا څوک دی او کوم ژوند دې تر کړی دی. دا ډېر کم انسانان چې نه تاسو کړی چې د خپل نبی باره کې چې استاد نبی کوم ژوند په مکه کې او کوم ژوند په مدینه کې او به د نبوت نه مخکې کوم ژوند شاغله دا خبره یاد دی. وجه دا چې د سړي د رسول الله سره د محبت کم دی، اسه دعوی کړی ده او د الله د نبی د سیرت مقصد باندې زموږ د رسول الله ژوند قبل النبوه و بعده. د نبوت نظم مخکې زموږ نبی څنګه و ورسته الته حالات ورسته. قرآن کې الله عز وجل فرمایي زموږ د رسول الله بارکه چې دا ما رحمت ذکر کړي د پاره د مخلوق رحمتا للعالمین. وش په د اسباب او عالم ذکر کړي د الله د رحمت، لیکن په دې ټولو کې یو اساسي سبب چې د هغه زموږ استاد نبی او دغه دنیا لره تک دا رحمت دی. قضایا شفا کې دا خبره ذکر کړي. یو ورځ جبرئیل نه رسول الله ته پوښتنه کوي چې زما بارک رب العالمین فرمایلی دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول مخلوق د لپاره، زما د خونه ته سره رحمت رسیدلې دی. جبرئیل ورته ویلي وی مخکې زما سره دا یره و د اخر خاتمه خو، لیکن چې کله ما تعالی وحی راوړه او په دې وحی کې د څه خبره وشو امین زما په صفت کې الله ذکر کې، نو ما دا معلومه کړه چې د رسول الله رحمت مال را ورسېد، زما خاتمه به الله خرابینا. یقینا چې رسول الله رحمت دی د ټول مخلوق لپاره. کله چې په مجلس کې د الله د نبی سیرت بیانېږي او یو سړی ورته نشي بیانې، دا انسان د الله فضل په ځان باندې وګڼي چې د زمونږ رب العالمین فضل دی چې د محمد رسول الله د تاریخ لا داغت د ژوند لا قبل النبوه او بعده اغه لیکینه ولو بیا ور باندې مونږه بوې کړو
دا بد الله فضل بزا باندې ګڼو او یقیني دا رب العالمین فضل دی چې د رسول الله د سیرت سره موږ سره به تر او به د قشانه دغه تشریح او دغه تحلیل او دغه حالت معلومول چې موږ سره به د ژوند کې انقلاب راولي جداواله نظر النعیم کې تقریبا سره پاسه لس پیری ذکر شوی سیرت یو مهمه فائدہ پکې دا ده کوم سړی چې رسول الله سیرت بیانې واغې لکینی وفيه إشارة إلى محبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وبديك إشارة دي خبر الله چې دې شریک کامل محبت د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب هغه فرمایي وېته چې کله یو څوک معلومای چې د سره محبت نو داغه د شباب باندې بار بار داغه تذکره کیږي اوړي راوړي و نو د رسول الله سره چې کله مونږ بیانوو به دې مونږ کینو په دینت باندې انشاء الله به مونږ عمل نصیب کې او مونږ محبت د رسول الله سره راشي په دې باندې شکر ایستل بکار دی چې الحمدلله زموږ محبت د محمد رسول الله سره شته هغه زموږ نبی او زموږ امام دی دا د اسلام بنیادی او مرکزی مسله ده چې انسان د محمد رسول الله سره محبت ولري حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي عليه الصلاه والسلام وی ایڅو په تاسو کې د ایمان والا جوړیږي نه تر دې پورې چې زور ته د ارسنه محترم نشم حتی یو روایت کې دم راغلی چې داغه د نفسم زور د محترم نشم دغه به ایمان نه عمر صاحب ورته ویل یا رسول الله او وی مال د خپل ځن محترمي ټول صحابه دا خبره وکړه هر مؤمن به دا خبره وکړي زمونږ الله په قران کې د زجر په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده چې آیات تاسو له خپل ځانونه د محمد رسول الله د ځان محترم غني ښکاری هغه د بسنګر کې برخه اخلي او هغه د اسلام د لپاره قسمه قسم تکالیف وچته او تاسو په خلار باندې ناس الله وګوره دا به انصافي ده ظلم دی نه روا ده خبره د دې وجه د ایمان او د اعمال او د حلاوت لپاره یو سبب هم دی چې د محمد رسول الله سره محبت سره ولري درسونه کې بار بار بیان شوی دی مخلوق له شکایت نه کو خواهش پرستی به د الله او د الله رسول پر رضا باندې وړاندې کوونه د رسول الله سره محبت لرو په دې برابر کې چې الله زمونږ رب دی او اسلام زمونږ دین دی او د محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی د پردې زنانه په نظر بندو حرام بنخرو د دنیا نه به رغبتي کو د الله توحید منو د رسول الله سنت به منو ایمان په تقدیر باندې بلرو قیامت باندې نیکان ملګری به ځان انتخابو د رب العالمین د دشمنانو سره بورانه کونو الله بس موږ په عبادت کې خوان پیدا کی په دې ولس اسبابو کې یو سبب دا دی چې المحبت مع النبي صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله سره مینا د سره محبت ابه معنوي محبت او حسي محبت د دوړو کې راغلي ده انسان چې کله په دې حدیث باندې نظر ورواچو چې رسول الله فرمایي پتا شو کې هیڅ څوک د ایمان والا جوړیږي نه تر څو پورې چې داغه د نفس نه او داغه د مال نه او د پلار د ارث نه ورته محترم نشم نو به موږ وګورو چې زموږ محبت رسول الله سره څومره دی زموږ د بیبيانو سره څومره دی او د پلرونو سره څومره دی او د مورګانو سره د ملګرو سره او د دنیا سره به د سړي د ایمان معلومات کیږي د الله نبی فرمایي پتا شو کې ګوره بالکل به ایمان شته نه دلیل په دې باندې چې اورنۍ فائدہ د سیرت هغه د رسول الله محبت دیمه فائدہ کله چې انسان د رسول الله سیرت لکینی نو دا په قران کریم باندې کوي ځکه د قران اول نه اخر پورې زمونږ د نبی ټول تاریخ دی دا درجه تاریخ چې په دې کې چرته دروغ نشته او د تاریخ د رحمت نه ډک دی نور تاریخونه کې رښتیا او دروغ ټول شته لیکن د قران په تاریخ کې شرط هم دروغ نشته دا ټول رښتیا دي دا خبره یاد ساتئ کم سړی چې قران نه ګوري دای په تفسیر باندې ځان نه پوي نو هغه همیشه د اسلام سره په ټکر راځي لکه معتزله شو د قشن دی متعلق ملګری او کله چې انسان قران لکینی د رسول الله سنت لکینی دا به چرته ټکر د اسلام سره ونه وي لبیک ورته وي او هغه عمل کرا ولي
یو فدا اهل المدام ذکر کړی د چې بدی کې سړی د افراط او تفرید نه بچ کیږي. څه مطلب؟ کله چې انسان سیرت د رسول الله وګوري نو دله به د اسلام دشمن معرفي شو، د اسلام بچي به د اسلام د بچي سره د وروري اعلان وکي او د رب العالمین د دشمن سره به د دشمنی اعلان وکي، هغه سره به دوستانه کوي او د اسلام د بچي سره به دشمنی به نه کوي. افراط او تفرید نه سړی به بچ کیږي. الوسطیه دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دین د اسلام د استقامت لپاره ډیر اسباب ذکر کړی دي. یو سبب پکې وسطیت او معنا د افراط او تفرید نه ځان ساتل، او دا په هغه وخت کې کېږي چې سړی د رسول الله د سیرت سره کینی، هغه ووري چې زمونږ د نبی جهاد سره کوم ته، زمونږ د نبی دعوت سره کوم ته، زمونږ د نبی زکات په کومه طریقه باندې خلک دعوت اول او دغه کور کې ژوند څنګه او د ملګرو سره به څنګه او د رب العالمین سره به ژوند څنګه، دا د رسول الله د سیرت نه زده کېږي. نو سیرت دا من طریقه حیات النبی صلی الله علیه وسلم، زمونږ د محمد رسول الله د ژوند تحقیق دي ته ویل شي سیرت. د زمونږ د رسول الله تربیت چې هغه د ملګرو تربیت څنګه کړی لري، زمونږ د رسول الله اعمال موږ له تشریکی شي، دا اعمال انفرادي کوم او اجتماعي کوم، خلوت کې کوم او د ملګرو سره کوم. زمونږ د رسول الله عبادت موږ له تشریکی چې په دې کیفیت باندې دا منځو، په دې کیفیت باندې اخلاق و دلیل به دې باندې چې دا ټول شی نه په هغه وخت کې انسان لزدکیږي چې کله هغه د رسول الله د سیرت سره آشنایی لري، هغه لکینی. اهل المدا خبره لیکلې ده کله چې وسره د رسول الله سره محبت لري، کله پیغمبر تذکرہ په دې مجلس کې لکونه کړه وشم د سړی بسړی نشي. زګه چې سره محبت هي کلس کرته یا سل کرته داغه تذکرہ تعالی سوکې په خپل یادې ته په سړی کېږي نه، داغه جدایي له کلکی ودرېږي نه، بلکې دا بنش برداشت کولی شي هغه زمانه جدا شي. اما چې د چا سره د محبت نه په کلونی کې برابر په طرف باندې ستا پروانه ورګري شي، هغه که شرط موجودی که موجود نه ستا په ژوند کې بشرط انقلاب وغیرہ را نشي. نو اهل المدا خبره لیکلي د سیرت و انسان به محمد رسول الله په ژوند باندې هغه وخت کې پوي شي چې هغه مخ کې د جاهلیت دوره مطالعه کې هغه وګوري چې رسول الله کله نور راغله د دې خلکو کوم ژوندو، کوم رواجونه و، کوم عادتونه و، کوم ترتمونه کې د خلک واقع و، کله چې محمد رسول الله راغی نو کوم رانه ایراله. عمر صاحب څنګه فرمایي د اسلام په خوان باندې نه پیږي مګر هغه انسان چې هغه ول د جاهلیت دور کتلې، د چې انسان لپاره اسلام د خوان ډېر نشه معلومیږي. نو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتګ نه وړاندې اول دغه ژوند چې لږ زره تشریح وکړ دا به زموږ د محمد رسول الله د ولادت مسله، به دغه د دعوت مسله، او به دغه د دعوت رنگ، به تر قیامت پورې چې کومه مسله موږ پاتې ده. سورہ بقره کې قران کریم کې الله رب العزت محمد رسول الله تذکرہ کوي. د مثال په وضاحت کې د رسول الله مثال د څه ولکه یو ځای کې چې تورتمي هیڅ شي نه ویني، لیکن یو رڼا والا سړی راشي او بدیجه کې د رڼا بل کې دی هر سړی له دروازه مو کوي او هغه د اشدار مو کوي او د فرش مو کوي، د خطر شی ورته وکي او د کامیابی شی ورته وکي او د خلکو هیڅ مخالفت وکي د رڼا والا لاړو بل کوټه کې ځان رڼا بل کړه، تاوان د رڼا والا ونه کې بلکې هغه خلکو تاوان وکي چې شی مخالفت وکي. زموږ محمد رسول الله راغی مکیلا مکه کې د توحید او سنت رڼا بل کړه، د مکه مشرکانو دغه مخالفت وکي، هغه لاړو مدینه منوره له مدینه النبی له او باغیزه کې درانه د توحید بل کړه، تاوان شو کې د مکه والا وکي. مخکې حالت چې کله انسان معلوم کې به د رسول الله د ژوند په حقیقت باندې کې پويږي، هغه په دې کیفیت باندې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د دې مخلوقاتو د پیدایش نه وړاندې کان الله رب العزت موجود ولا شيء معه، هیڅوک د الله سره باغه وخت کې نه و. دا قضیه چې د سیرت را شروع کړي شنو بعد دغه نه به په حقیقت باندې پوي
مونږ چې کله پیدا نو د ازمکه او اسمانونه پیدا نه و یوازې رب العالمین او د رب العالمین سره به هیڅ شریک نه و ليس معه سو سره نه و بل لو کې راځي چې ولا غیره د دې وجه نه 500 سره کاله مخکې د ټول مخلوقاتونه الله رب العزت قلم پیدا کې واغلی ویل چې اكتبوا لیکا د قیمتي شی دا قلم دا د الله نعمت دی ویل چې شی ولیکما د انسان تقدیر ولیکو د مخلوقات د تقدیرات ټول ولیکلا چې مخکې درسونه کې دغه معنی لغوي او معنی اصطلاحي هغه انسانان چې په تقدیر کې خبرې کړي دي او د تقدیر فائدې او اقسام د تقدیر دا ټول بیان شوی دي دی ولیکل به دا قلم د پیدایش نو وروسته دي مخلوقات د زمکو او اسمانونو د پیدایش مسله برابر کړه دا رب العالمین جوړ کړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې رب العالمین عرش مخکې بده اوبو باندې و ابن کثیر فرمایي چې زمنګ الله به پاغه باندې باد راوالو زونه دا غنی ولګیو چې شو د نور زمکا د نور بل چې منجمد شوي کلک شوي د لګینه بر اسمانونو جوړ کړو دغه تشکیل د دې نور شو نه به زمکه مسله به شکل د زمکو اسمانونو جوړ شوی د پاسه به کرسی او پاغه باندې زمنګ رب العالمین عرش الله رب عزت د عرش سره د ضرورت نه لري خو لیکن دې کې زمونږ الله عظمت دی چې دا عرش څومره دی ان شاء الله کله به دې باندې خبره کوو د څه شي نه جوړ دی او دا څومره ستنې لري او د هر ستنې ټول څومره وګدواله د یو کوی رب الکوج پرې دې به څومره اندازه را او د عرش رب العالمین څومره ملائکه مقرر کړي دي او د اقم ملائکه قطو اندازو مقدار څومره دی رسول الله فرمایي چې د غد نرمینه تر وګي پورې تقریبا وسو وکاله دغه مسله دومره لوی مخلوق بل لوید کې دا راځي چې د شي ملائکه دي شي وګه د عرش نه د پیلانه تحت السرا کې 500 سره کله ورسته به الله رب العزت اسمانونو او د اسماء کې دا شي نه جوړ کړه دیګه به خوراکونو تنظیم برابر کې او د سکاکا د بوټو د حیواناتو تقریبا بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده چې اتل زر انواع د حیواناتو الله رب العزت به پیدا کړه څو وی لزر دا شین الله رب العزت د اسمانونو د پیدایش نورسته پیدا کړ په جدا جدا ترتیبونو باندې څه په یو څه په بل د دې خوراک مسله رب العالمین برابر کړ وی ویل هر یو شی چې به مقدار د په اندازه باندې دی هوا په اندازه باندې د زمکو اسمانونو د پیدایش په اندازه باندې د اوبو اندازه د لګیاګانو خپل اندازه د حیواناتو د انسانانو د جناتو خپل اندازه د شي بنې چې شری په وجه کې زیات پاتې شو بل د کم پاتې شي دا څومره اوبه چې انسان ګوري او دا څومره بارانونه چې ګوري او دا څومره ګردونه چې ګوري او بادونه چې ګوري دا ټول څنګه الله په اندازه پیدا کړی دي مقدار علم الله سره دی نباتات پیدا کړی تقریبا شي 8000 انواع جدا جدا بوټي اهل المدارک کړی دي چې دا پیدا کړ څنګه الله د وجه ضرورت نه به په دې دوه ورځو کې د اسمکو اسمنه سورې قاف کې الله رب عزت دغه مسله ذکر کړې ده دې پیدا کړه امام قرطبي رحمه الله فرمایي په دې کې اشاره ده چې څنګه الله په دې باندې قادر چې دا په سکند کې ارث پیدا کړي بلکې دغه نه مخکي لیکن مقصد به دا و چې اې آدم علیه السلام اولاده لکه څنګه چې رب العالمین د اسمکو اسمنه په دې شپږ ورځو کې پیدا کړې دي نو تاسو د دنیا د ژوند کوي خو لیکن ډېر په دمه باندې تعجب وکړي نه کوي اهل المدارک کړي دي چې د انسانانو د پیدایش نه مخکې د اسمکو اسمنه چې الله پیدا کړ د دوړ مابین کې تقریبا د لس کرب په اندازه باندې یا د 15 ارب کالو په اندازه باندې وخت او اندازه تیر شوی ده دا اوس هغه چاله معلومات کی چې هغه د ریزیو د حساب سره واقفي من نو رب العالمین د اسمانونه پیدا کړ لس کار بای یا 15 ارب کاله مخکې اسمان پیدا کړ اوس په مې پیدا کړ بده کې د شوی پیدا کړ سره د دین قرآن کې رب العالمین فرمایي چې نه به چرته تغییر شته نه به چرته سوریش تري نه به چرته بل انقلاب شته نه بل مسله قیامت د نږدې بس موږ الله د عرش به وران کی سورہ رحمان کې الله فرمایي د اسمانونو بده شي لکه رنگینه وړای او کله فرمایي د شي برو بهيږي لکه څنګه چې د شګو د ډیره کې بهيږي یا د تیلو د اخیری لند برو ورځي زره زره ټوټه ټوټه بشي دا دلیل به دې باندې چې اول رب العالمین
کور جوړ کې دغه نور څه بری انسان مسله برابرې سورہ بقره کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی الله اسمانونه پیدا کړو زمکه پیدا کړو بیا باقي کې د انسان پیدایش شو کې به مرتضی خبره کړو چې عبادت ربکم د خپل رب بندګي وکړي په عقیده توحید باندې دې به راوسو یو ورځ کې دا چې ملائکه به امر وکړي چې تاسو خاور راوړئ د ملائکه شمیر به سره شي اصل کې دا چې موسی علیه السلام رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا ربي من معك في السماء زما رب سره بر اسمانونو کې څوک دي وی ویلې چې ملائکه دي زما ملائکه وی رب دې بشمیر څومره وی دولس قومه وی د یو قوم شمیر به څومره وی په دې اسمه کې چې دا څومره شي کې د خاورې دي دا ذرات چې حساب کې یو قوم شمیر دومره دی نو دا ولس قوم چې جمع شي دا به څومره د یو جبريل شپږ سو وزري دی د څه وزري چې چرته یو وزر کولو کې رسول الله فرمایي مشرق او مغرب دا ټول لاندې کوي خاورې راوړل به باغی رب العالمین وبو اشولې او حدیث کې راځي چې رب العالمین په خپل لاسونه باندې دا واغله خلقت بيدي ادم په خپل لاس باندې به پیدا کې اکرام له د انسان د اکرام د پاره د رسول الله په سیرت کې د آدم علیه السلام په پیدایش کې به د عقیدې مسله بیانېږي هغه دا چې د قران او سنت نه څومره صفات د رب العالمین موږ تاسو زده کړې دي موږ په ایمان موږ به منو بغیر تعویل او تشبیه او تحریف نه به تعویل کوو نه به تشبیه کوو چې لکه ید مراد قدرت دی او پلانې دی او پلانې په خپل لاسونه باندې پیدا کړي دین ورسره به آدم علیه السلام کلبوتی برابر کړي کله څنګه الله فرمایي د خاور نه پیدا کړي کله وې د خټ نه پیدا کړي کله وې د دې کودونی نه بدبوغه به پیدا شو جنت کې به آدم علیه السلام د کلبوت پروت لیکن روح پکې نه و ای خدای شوی و زمون رب العالمین د سنو د کو د خلی د سره د سرغو د غاخونو د شبي دنه په بدن کې چې دا کم ترتیب دی دا ټول الله رب العزت په خپل برابر کړي د دې وجه قرآن کې رب العالمین فرمایي چې حل اتا راغلی و په دې انسان باندې د څه وخت چې هیڅ هم دانه معنا ده چا په جندلم نه چې د انسان څوک دی څوک نه دی او شکل پیدا شي چې موږ رب العالمین مقابله شروع شي کله الله نه انکار وکړي لکه عام دهریو چې انکار وکړي چې الله شته نه کله برخداران رب العالمین سره شریکان جوړ کړي چې الله دې سره دا برخه ور کړی دی بل دا برخه ور کړی دی بل دا کله شیطان رب العالمین سره شریک جوړ کړي چې الله د خیر مالک دی د شر کله ملائکه د الله لوريان وګڼي کله جنات یو حدیث کې دوه خبرې راغلي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوله خبره دا بیان کړې ده كنت نبيا وزن بهما وادم بين الروح والجسد او كما قال وادم علیه الصلاه والسلام چې د ما بین د روح او جسد کې ومانه ده زله پیدا شوی نو ملائکه رب العالمین زما تقدیر مسله برابر کړی و چې د اخر زمانی رسول برازي محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام دا مقصد بنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند دیو دا زمونږ د نبی اکرام دی چې د ټول انبیو د ټول انسانانو مخکې دا پیدا شو په دې ټول بشریت کې په دې ټول انسانانو کې په دې ټول مخلوقاتو کې په دې جناتو کې عظیم انسان او د لوی اخلاق او د لوی مرتبه ول انسان چې دغه زموږ رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی دا الله پیدا کړي به د جناتو مسله برابر کړه زموږ د پیدایش مخکې به د زمکه باندې جنات آباد و پیرین دور رب العالمین پیدا کړه اې چې کله بغاوتونه شروع کړه الله به ملائکه راولېږي چې عیسی غوران کې نه ابلیس علیه لعنت هم د ملائکه سره یو قیدو یې د پته چې ودر د خور سره کې حسد راغی دا څنګه الله د ور نه پیدا کړی دا مخلوق دې کې اختلاف دي چې دا جنت لجو کې بنسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي صحیح قول په اقوال د علماو کې دا چې دا مکلف دی دا به جنت لورځي نو به سوال دا ورځي چې دا جهنم لاله شي دا په خپل د ور نه پیدا دي یو جوابدار چې څنګه الله به دی ور کې د شي طاقت پیدا کی چې دا بدن نور باندې وسوځي لکه موږ هم د خاور نه پیدا یو دا کفتم لیکن انسان چې په اول نشته درد محسوسي دیم جواب خطیب شربینی فرمایي چې رب العالمین بده دي انسانان د جناتو د اندامونو په شان د غوګو کې او د ډوګو کې او دغه نو وسوي به ور باندې معذب دې پیدا کړو زګ درې قسمه مخلوق دي یو انسانان چې د غوی بلار آدم علیه السلام نومېږي
دویم جنات چې هغه پلار ابوالجان او دریم شیطانان چې هغه پلار ابلیس یا دا معنی چې د جنات او شیطانانو ټول پلار ابلیس دی لیکن چې کوم غیر مسلم دی هغه شیطانانو چې کوم مسلمانان دی هغه جنات هر طبقه به بده کې شته شعبی سے فرمایي چې بده کې معتزله مشته جهمیه مشته مسلمانانو به کې شته غیر مسلمانانو به کې شته دا څنګه الله پیدا کړو ابلیس به کې دا اختیار چې دا په جنت کې ګرځېدو راګرځېدو بار هم تلو راتلو د آدم علیه السلام دا بدن شکل ولیدو چې دا ډډو نو وی ویلې وې کچر رب العالمین مال د طاقت راکې چې بده باندې مسلط شم دا ډېر زر گمراه کا ځکه ډډ دی دا خلقا پیدا کړی شوی دی ډډ اول نه اراده بدلې وي او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی دي چې زه د بنده په ګمان باندې ما د چونګې په الله باندې ډېر غلط ګمان ورولرلو که چیرته مال الله طاقت راکې په دې ادم باندې زبدا گمراه کوم نو یقینا به هغه کارونه د شروع کړل دا به زه له سوال راځي چې شیطانو دغه اولاد الله ولې په موږ باندې مسلط کړي دي یو جوابدار چې الله موږ امتحان کې چولې چې داخله کې منیو کني منی دویم زمونږ د فریاد رب العالمین لا خوخيږي چې ابلیس کله موږ دوکه کې یم په یوځای کې خطا کې او موږ د خپل الله لایسته تملق کو پریدونه کو د رب العالمین له خوخ راځي دریم دی وجنه چې انسان شریع اسکار استعمال کې چې کوم قران او سنت خودري تقریبا 15 شو اذان د سوره بقره ده د قران مجلس دی آیت کرسی ویل د سوره بقره د ورسنه ایتونه همیشه په اوسه کې ګرځیدل ذکر د رب العالمین د ورسنه سورته ویل زید خوراک او ساګ نزان ساتل زید قبول نزان ساتل لا اله الا الله ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل د سوره حدید ابتدایي آیتونه زمونږ د رب العالمین معرفت په الله باندې کامل ایمان د الله په کارونو باندې رضا رښتیا ویل اخلاص په ځان کې پیدا کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر ګناهونه پر خدای په قران کریم کې سوچ دغه کارونه تر څو پورې انسان استعمال کړي د ابلیس نه بچ شي نو ابلیس به چې تلو د آدم علیه السلام دا ډانچه به چوري دا وی ویل کبه دې باندې چرته مال الله طاقت راکې زبدا زردو کا کما زمونږ الله به کې به روح واچو حدیث کې راځي من روحي د الله یو خاص روحو د دې باره کې به دومره علم موږ تاسو لرو چې د رب العالمین په بدن کې د شی یو حس پیدا کی د شی یو شی په کې وردنه کې چې موږ په سترګو باندې وینو نه لیکن دغه د وجنه انسان جوړي کې صحیح کله چې روح ته اوزنه ایسه د انسان به بدبویان شروع کې او دا خراب شي او مړ شي اگر کو علماء د باره کې ډېر تفصیل لیکل دي چې دا څه مطلب خودم اجمالی علم لرل پکار دي به د انسان د بدن د دوه شی نه جوړ دی یو د انسان بدن او بل د انسان روح د بدن د غذا چې د خوراک او څښاک او د روح غذا چې د قران او سنت لکه نستله کله چې انسان د دوه غذاګان راجم نه کې دا به همیشه پریشان دی خوراک څخه کول لیکن د قران او سنت لري ګرځه ته بخپای او چې د قران او سنت په مجلسونو کې کینی لیکن خوراک څخه نه کې به انسان له پریشانی تر څو پورې چې د روح بدن د دې دوه لپاره غذا انسان برابر کې یو حلال خوراک او بل د قران او سنت تربیته دا چې انسان وږي څنګه الله برابر کې انسان له بل هیڅ باندې خوشالي نه شي واده دین چې هغه د الله په دین باندې خوشاله شي نه به بزیناونو باندې خوشالي کوي نه په خوش پرستی باندې نه په بل حتی به خپل بیبي باندې ځکه دا د معمولی وخت د پر لذتونه خوندونه چې انسان مرشي به ختم به زمونږ الله د آدم علیه السلام د چبي بوختینه حوارز الله نه پیدا کړه اثر کې راځي چې کله پیدا شو وروي کته نو بده کې استراب راغی قرطبی را نقل کړي ورته وی ویل چې خلقت الیک لتسكن الیا وېزه تعالی پیدا شوی چې تمال آرام او سکون حاصل کی اهل علم فرمایي وینارینه د خاورنه پیدا دي ځکه وداغه تعلق د زمکه سره دی زنانه چې دغه د انسان د پختنه پیدا راغه غوړ چې نارینه په کم کیفیت باندې ځانه جوړ کې ډولې کی ټول مسله دغه خپل خاوند آدم علیه السلام د رب العالمین د عراق راکې راکته کې د آدم علیه السلام د ټول بدن په ټول دنیا کې تقسیم شوی دی د پوندې علاقه د عراق د زمکه نه جوړه شوې ده ال تراغه ځکه دا قوي خلک دي د عراق خلک ال د شکل راکته شو نو تر لاسو پیړۍ پورې د آدم علیه السلام د بچی ټول نیکانو توحید والا که خلک و دونه علیه السلام په وخت کې ایسه به فسادونه پیدا شو لیکن د لس پیړۍ کې دا ټول چې خو یوازې قابل کله قرانه راغی هغه په دې کیفیت حابل او قابل دې دوړو صدقه وکړه
یو د حلال مال نه بل چې د ریا په کې وکړم یو قبول شو د بل قبول نه شو ور به برنه راغی ایسه غوي وخړو ختمه به کړه دای وجه زموږ د امت خصوصیت دي چې صدقې غنیمتونه دا به موږ تقسیمو دا ورسو زینا نو حسد راغی کې نه راغله نو ایسه ورانه دا وږي چې هغه قتل کې رسول الله فرمایي تر ورځ قیامت پورې چې څومره ناروا قتلونه کیږي په دې ټولو کې قابل دي خلکو سره شریک دي ځکه غلط بنیاد او ایجاد کې خود ورور به ځان سره ګرځو تر دې پورې چې کارګر هغه شاته پن کولې ایسه به د خپل ورده پر کې پاره کیفیت باندې قرطبي دا هم لیکلی دی چې اول حسد په اسمانونو کې هغه ابلیس د آدم علیه السلام سره کړی دی لاندې قابل د حابل سره دنو علیه السلام په وخت کې ایسه خلکو شرک شروع کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غټونه مسله ذکر کړی دا یو پنځه بګینه کان خلکو دا غوي مرګ چې کله وشو ابلیس راغی ورغه تصویران جوړ کړي تصویران جوړ کړو به دغه نه بوتان جوړ کړو حتی تر دې پورې چې به دغه د روحونو بندګي به کوله یا دول به پکې یا دغه د بوتانو بندګي به کوله یا دول به پکې هغه خلک الله نبی وسیله کې پیش کړو چې دا موږ رب العالمین له وسیله کې پیش کوو د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کفر او شرک په هغه وخت کې راځي چې کله بت پرستی او تصویران شروع شي زمونږ د محمد رسول الله تشبیه د نوح علیه السلام سره ده یو خود دی وجنه چې هغه د بت پرست قوم په مقابل کې راغلی او زمونږ نبی راغلی دی هغه په دین د اسلام باندې ډېر تکالیف برداشت کړي دي او زمونږ رسول الله برداشت کړي دي بلکې زمونږ نبی دا غنم زیاته او په شل باندې رب العالمین خپکیږي د الله نه سوا بل چا را مدد شویل رکوع کول سجده کول تما امید شرک دمنه د زړه تعلق رب العالمین نه کټو د بل چا سره پیوسته ویوزي الله په نوح علیه السلام راولېو او هغه د دې خلکو په خلاف باندې تحریک شروع کړي دعوتونه شروع کړي انفرادي او جهري او د شپې او د ورځې حتی تر دې پورې چې به وکړه مسلمانان شو نه نیم سو وکاله کې درې بګې د نوح علیه السلام بچین نارینه دوی لوريانې وي دوی مور او پلار بعض علماء اتیا کسان ذکر کړي خو لیکن شربینی رحمه الله یو موقوف روایت کې دا کسان ذکر کړي دي دا یقینا اوچت جهاد دی اوچت دعوت او سره د دینه چې دا نبیم دی فصیح هم دی تقوا پکې دا موږ له پکې دا تربیت دی چې اے رسول الله امت تاسو به دعوت کوي که څوک منی کني منی لیکن رستکیږي باندې خپل دعوت به جاری ساتي نو امیدي باندې کوي زمونږ الله به دې قوم باندې عذاب راوځي ځکه هغه ورته خیره وکړه درجه په دې مشکور باندې عذاب راغی سره عاشوری په لسم باندې الله رب العزت دوی نجات ورکړي او خلک برباد شو دونه علیه السلام بچ کېدل د موسی علیه السلام بچ کېدل حدیث کې راځي بخاری کې د حسین رضی الله عنه شهادت وغیرہ دا ټول په دې لسم باندې راغلي بدر الدین عینی کې ډېر واقعات هغه ذکر کړی دي عمدۃ القاری کې عینی شبا چې په دې باندې دا کار شوی او دا کار شوی او دا ابن قیم فرمایي چې د نوح علیه السلام د درې بچي حاما سام یافس دا پاتې شول د سام په اولاد کې عرب فارس او رومیان راغلل دا ډېر ښه خلک دي او ښه خلک دي د حام په اولاد کې قبطیان راغلل دا کوم چې فرعونین دي بربر یو قوم دي او د سودان والا خلک د یافس په اولاد کې چې دا ډېر بخیره خلک و دي کې یجوج ماجوج وغیرہ دا خلک راغلل ثقلاب دي ابن قیم فرمایي چې کله هر کله دا یافس داغه په اولاد کې خراب خلک رااله وجه دا و چې د پلرونو کې نقصانونه رااله او قانون دار چې کله د چا په پلار کې نقصان یې ایسه داغه بچی کې به داغه نقصان پیدا کیږي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا تجربه ذکر کړی دا وې د ډیرو نیکانو علماء بچی ایسه الله خراب وکړي او د ډیرو خراب انسانانو بچی هغه نیکانو وکړي دا وجه سره په دې مليانو کې بعضی مرزونه دي باطنی بچی کې اثر پریوزي او په دې عوامو کې د دین سره محبت دی او مینه ده ایسه دغه اثر په دې بچی باندې ور پریوزي نو د نوح علیه السلام د درې بچی چې سام دغه نه عرب رومین فارس والا حام چې دغه نه بربر قبطیان او سودان والا او یافس چې دغه نه ثقلب او یجوج او ماجوج داخله کا تر دې پورې د تاریخ مسله سره نبی کریم علیه السلام د پیدایش مخکې دا مسله ورسېده ان شاء الله بل چرته به ورځ باندې دا خبره بیانېږي چې نبی کریم علیه السلام ولې رب العالمین په عربو کې راولېګو عربو کې کوم استعدادونه دي الله رب العزت زموږ سره محبت د محمد رسول الله سره پیدا کړي الحمدلله